ته ووایي چې نن دغه خلکو احتجاج کیمپ دلته لګولی دی چونکې تاسو د حکومت حصه یاستئ د تحصیل ناظم یې آیا تم په دې ستا دومره دغه هلته نه رسي یا تا خپل اواز نه دی پورته کړی چې تم راغلی او نن په دغه احتجاج کې دلته راسئ ستاسو کومې ذمهوارۍ او تر کومه حده پورې تاسو ترسره کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم ګلیار صاحب ستاسو د پوره ټیم انتهایی مشکور یم چې تاسو نن دا کوم احتجاج شروع دی د وړو په باره کې تاسو دې کې شرکت وکړو تاسو راغلی زه خپل هم دلته کې رالم تا سوال وکړو او بل ورځ ما یو پوسټ هم لګولی دی تاسو به په سوشل میډیا باندې کتلی وي هم د دې خلکو خلاف د دې اټا چورو څوک چې دا وړه پټۍ او چا پټ کلي دي نو په څو ورځې په سوشل میډیا باندې دا یو لویه بحث مباحثه روانه وه ما خپل هم دا پوسټ کړی و چې یاره څوک هم په دې کې کړي نو چا څه داسې ثبوت وي چې هغه راوړی او چې د دې خلکو خلاف موږ کاروایي وکړو بیا دلته کې کم ملګرو په سوشل میډیا باندې دا بحث مباحثه وه ما هغې ته خپله باندې دعوت ورکړو چې زما دفتر ستاسو دپاره کولاو دی په نننۍ ورځ باندې زما دفتر ته راشئ زه به په دفتر کې ناست یم هلته ستاسو د ناستې ځای هم شته دی سوری هم شته دی دغه احتجاج به په دغه دفتر کې وکړو او چې چا سره کوم ثبوت وي هغه ثبوت دې راوړي موږ به انشاءالله دې باندې خبره کوو ما د ډي سره ما د ایس سره د ډي اف سي سره په دې باندې خبره کړې ده چې تاسو چې کوم دی دا کومه د 1100 یا دا نایباو کوم وړي دي د دې خبره کوي چې دا نیولې شوي دي دا نه دي ایشو شوي خلکو ته دا کومه مسله ده د دې چې کوم دی دا د پبلک مخ ته راوړی عوام ته راوړی چې دا کار چا کړی دی دا غلا چا کړې ده غلا شوې ده یا نه شوې خو نه هسې خلک بدنامېږي نو د دغه د صفایي دپاره ما دا ورته ویل دا ستاسو ذمهداري ده چې دا ذمهداري ستاسو ده چې تاسو د میل نه تپوس کوئ که تاسو د ډي اف سي نه تپوس کوئ دا تپوس به موږ ته کلیر کړئ دا ورته هو که تاسو یې ونه کوئ نو ما اوس هم دا خبره دې وکړه چې نن به دا خلک یو 15 رکنې کمیټې د صحافیانو برادرۍ سره نمایندګي دی پکې هم پکې کمیټې به سبا نن سازه دا به سبا دغه ډي سي نه دغه ایس نه او دغه ډي اف سي نه سبا به تپوس کوم چې دا کومه خبره روانه ده په دې سوشل میډیا باندې د دې موږ ته وضاحت وکړه چې دا کار چا کړی دی ولې شوی دی او ولې کېږي او بیا داسې کار په دې رمضان کې په دې روژه کې چې روژه الله چې روژه زما دپاره ده د روژې بدله به زه ورکړم او بیا وایي چې فرمایي چې په حرام یو روپۍ دې خپل خېټ ته ورته ستا پې 40 ورځې مونځ نه کېږي یو روپۍ حرامه ستا په دې جامه کې ولګي 40 ورځې دې مونځ نه کېږي نو بیا زه دې ظالمانو ته دا کم حرام خور دي دا کم غلی دي دا چې کوم دی هغه د معمولي شي لپاره خپل د عبادت په سین باندې لاو کوي مونځ روژه دا هر څه راکوي لاو کړلو نو زما هم دې ته دا د خپل رب نه دا ازار کومه چې الله دې داسې خلک نس نابود کړي چې کوم دی هغه د غریبانو مال وړي د کونډو رنډو مال ووایه هغه دا نه ګوري چې دې ماښام کې چې کوم دی نن به د یو غریب د دسترخوان څه حالي نن به د غریب د دسترخوان باندې دغه د بچو څه حالي چې هغې وچه خوري هغې ته میلاویږي نه هغې سړه خوري د ورده او بل زما چې کوم دی په حرام مې ګټلي په حرام یې پیدا کومه غلاګانې کومه د غریبانو حق وامه او هغه باندې بیا زه دسترخوانونه کوم او خلکو له رجمات دي کومه نو زه د انتهایي مزاحمت که دا راته ووایي چې تاسو دلته که تاسو وګورئ نو یو کیمپ لګېدلی دی او په هغې کې دغلته یو ډیسک لګولی دی په هغه کې هغه کسان راځي چې د هغوی د کم چا د شناختي کارډونو نه وړه وتلي د هغې ډیلرانو نشاندهي هم کېږي چې کوم ډیلر ایستلي دي او د کم چا وتلي دي هغه کسان راغلي دي آیا چې دغه لیست دغه یو د دې نه واضح ثبوت نور څه کیدی شي چې دغه ثبوت راشي نو بیا به تاسو د هغه خلاف ستاسو څه دغه چې څه کاروایي کیدی شي بالکل دغه لیست دا کم شی چې روان دی دغه نه ماله به کاپي راکړه زه به سبا دې باندې ډي سفر کوم چې دې به انشاءالله مکمل دی انکوایري کوي او تحقیق به کوي ورنه ما ته مخکې نارضایي دي ګورنر هم شته دی فوډ منسټر هم شته دی زه به د دې خلاف د دې ډي سي خلاف د دې ډي اف سي خلاف د دې ایس خلاف به زه هلته هغې ته ځم چې تاسو چې کوم دی دا شی کېږي په باجوړ کې دا پریکټس روان دی دا شوی دی او په دې باندې غفلت شوی دی د دې انکوایري نه کېږي د دې دا ده چې څوک تپوس نه کوي لہذا د دې خلکو خلاف کاروایي وکړه نو دا چې بیا کټه نه و دغه سنډه بیا و دا ورګو د کټي سره بیا دی به دی چې کوم غلي غلي دی را پیدا کړي موږ ته دې مخ ته کې بې نقاب دي زه خو دا اوس چې را دي شي دغه خلک دې قوم نه معافي وغواړي برسر عام معافي دې وغواړي انشاءالله دا قوم کېدای شي باب هم کې دا ورده کو دغه نه او دغه خوري او بخوه څنډي نو انشاءالله دې باندې موږ دې پرېږدو نه زه به د دې ډي سي خلاف د دې ډي اف سي خلاف
او د ایس خلاف موږ ته لارې کولا دي موږ سیاسي خلک یو موږ د چانس د کیګو نو او ان شاء الله د خلاف به موږ د اواز پورته کوو چې دا خلک دی سره بیا مولوي دا ورده ځکه چې سره په یسو باندې دغه لري غم بن لري دغه انکوایري نه کوي نو د دینه بیا معلومیږي دا چې دا خلکو سبب دي کې مولوي دی او شریک دی او بیا موږ د دې نه هم تاسو کوو ډیره زیاته مننه ډیر شکریہ مننه